خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے د الخدمت عرفن سپورټ چمکني د سوري د لاندې د سوکنو په یتیم ماشومانو کې د وړوکي اختر ګفټس تقسیمولو یوه دستوره وشوه. د دې پروګرام مشر منما د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکني وو. په دې موقع مشر منما د چمکني الخدمت عرفن سپورټ مشرانو د کوششونو او د خدمت ستاینه وکړه او امید ظاهر کو چې دوی به په مستقبل کې همدغه شان د خپل قوم خدمت کوي. نننی پروګرام چې دی موږ اختر خوشحالیانو کې شریکولو دپاره زموږ سوکنو او چوه ګوجر چې کوم یتیم ماشومان هلکان یا جینکۍ هغوی دپاره عید ګفټ چې د اختر کپړې وي او د کس جینکو دپاره کپړو سره سره نکریزو او بنګړي هم پکې وو. د دې پروګرام مقصد دا چې څنګه موږ خپلو بچو دپاره سوچ کوو، د هغوی دپاره د اختر تیاری کوو، هغوی له کپړو بندوبست کوو، د هغوی دپاره اهتمام کوو. دقسې دا ماشومان هم د دې خبرې حق ساتي چې دوی هم د اختر تیاری شروع کړي، د دوی هم صفا او نوې کپړې وي، د دوی هم د اختر خوشحالانو کیسه وي. نو دا د الخدمت فاونډیشن په تعاون سره زموږ چمکني ویلفیر سوسایټي چې کوم موږ جوړه کړې ده چې هغوی کې دا ټول ملګري موږ سره واصل فاروق او عثمان ناظم ثاقب ناظم نور ملګري د په دې په شریکه کوششونو سره دا لیست هم د ماشومانو موږ جوړ کړو او د ماشومانو کې دا تقسیم شو 100 هلکان 100 جینکو او دې نه علاوه یو نیم سل بل لیست چې هغې کې به انشاءالله څو ورځې بس موږ بیا سرګرمي کړو هغوی ته هم دا رسو او مقصد هم دا دی چې د خپلو بچو سره سره موږ د دې یتیمانو ماشومانو دپاره فکر هم کوو سوچ هم کوو او دوی د ځان سره په دې خوشحالیانو کې هغوی شریک کوو. د ننني پروګرام په حوالې سره موږ دا وایو چې دا موږ هر کال کوو. تقریبا 13 کال خو موږ ډېر کسان کړو او اوس مونږ چې کوم دی سال خدمت سره مخکې نه یتیمان دي که نه د هغوی بیل پروګرام دی د هیلپینګ هینډ والا دي مونږ سره یو 200 کسان دي د هغوی بیل پروګرام یو 120 کسان مونږ وکړل که نه داسې مونږ هر کال کوو جي یوازې دا نه چې داسې نور کارونه دي چې زمونږ وره هینډ پمپ شوې داسې الخدمت غریبانو شول ناچاره کم کمزوري کسان دي هر ټایم مونږ دوی سره منډه تړه کوو او خپل کوشش کوو دوی سره. دا موجوده پروګرام چې مونږ کم کوو دا مونږ 4-5 کاله مخکې چې کم دی دا خالد وقاص به یې په نګرانۍ کې شروع کړی کله چې دی ناظم شو هغې نه بعد مونږ دا پروګرام شروع کړو. دا سوکنو کې چې کوم یتیمان دي زمونږ یونین کونسل ورسره چوه ګوجر کې دا ټول یتیمان دي دی له مونږ چې کوم دی په اختر کې دا جامې ورکوو. د دې نه علاوه چې کوم دی مونږ ماهانه چې کوم دی د دوی سکول فیسونه برداشت کوو څه چې کوم سبق وایي او چې کوم سرکاري سکولونو کې دي هغوی له چې کوم دی مونږ ماهانه 2000 روپۍ ورکوو او انشاءالله دا پروګرام به زمونږ جاري وي. زما چې کوم دی دې کې مونږ د سیاسي پروګرام نه دی چې زمونږ د خپل د تنظیم دی د ملګري دي او څه کسان مونږ سره الخدمت فاونډیشن والا چې کوم دی سپورټ کوي او دا څه چې کوم دی مونږ سره یو بل NGO دی سپورټ کوي څه مونږ سره عام د سوکنو چې کوم خلک دي هغوی سپورټ کوي لکه مونږ د باقاعده چې کوم دی زکاتي څه نور څه مطلب پیسې مونږ راکوي هغه مونږ چې کوم دی بیا د یتیمانو له ورکوو. دا یو غیر سیاسي پروګرام دی او زما د چمکنو ټولو عوامو ته دا خواست دی که مونږ سره دې کې تعاون کولی شي نو ودې کې ځکه چې دا یو یتیم مطلب دی سپورټ کول دومره خرچه نه غواړي که یې زکات یې 30 نه واله تر 40,000 روپو پورې په ده باندې د کال خرچه ده. دا یو مطلب دی ټولو ته دا خواست دی زموږ کلیوالو ته ټول کلیوالو ته چمکني ونې 2-3 مطلب دی ټول مطلب ملګري صحیح حیثیت دي ادي راشي مونږ سره چې کوم دی کې یتیمان سپورټ کړي. جی مونږ د ډېر شکریه ادا کوو چې دوی مونږ له د عید دغه خوشیانۍ راکړي. بس تھینک یو سو مچ خالد وقاص ډېر شکریه ادا کوم چې دوی مونږ له دا انتظام وکړو. ډېر زموږ پلاران نشته دوی مونږ له ډېر راغو وکړو. مونږ د اختر په خوشحالو کې یاد کړو مونږ ته ویل چې راشي تاسو له مونږ کپړې هر څه درکړو. په اخره کې مشر منما په ماشومانو کې د وړوکي اختر ګفټونه تقسیم کړل. نعمت سبحان چمکني TV چمکني.